د پارامۍ غوا او پارامي غوایي قرباني هم جایزه ده، ځکه شرعي لحاظ سره حیوانات په علت او حرمت کې، یعنی په حلالوالي او په حراموالي کې د مور تابع وي. او فقهاو لیکلي حکم الولد حکم امه فی الحل والحرمت دون الفحل. په څاروو کې د بچي حکم په علت او حرمت کې د مور تابع وي، د نر تابع نه وي. په علت یعنی په حلالوالي کې او په حرمت یعنی په حراموالي کې د نر د ماده منویه هیڅ اعتبار نشته. د دې د وجې نه فقهای کرام لیکلي چې که په یو چیرې باندې یو ځنګلي ځناور وخیږي، یعنی جفت ورسره وکړي او د دې نه بچی پیدا شي، نو د دې دا بچی حلال دی، ځکه مور یې چیلی ده. همدا مسله په پارامۍ غوا او په پارامي غوایي کې هم ده چې د نر ماده منویه په غیر فطري طریقې، یعنی د انجکشن په ذریعه، د ستن په ذریعه د غوا رحم ته داخلولی شي. لہذا د دې نه چې کم بچی پیدا شي نو دا حلال دی، ځکه د غوا نه پیدا شو. غوا حلاله ده نو دا بچی هم حلال. لہذا په پارامۍ غوا یا پارامي غوایي باندې قرباني جایز ده. قرباني یو عظیم عبادت دی، په دې کې داسې څاروی ذبح کول بهتر دي چې هیڅ شک شبه پکې نه وي.